یو ځل بیا هر کله ستړي مشئ په خیر راغلی. دا وخت تاسو د سنو اف ام 1.4 او سنو اف ام 6.9 د امن غږ نه اورئ ادبي نړۍ او زه یم عباسین یوسفزی. په نننۍ خپرونه کې د پښتو د اصطلاحاتو په هکله باندې د عبدالعلي مسهر بابا د یو لیک په رڼا کې خبرې اترې وشوې. هیله ده چې ستاسو به خامخا خوښیږي. د هغې وجه دا ده چې په دې کې د پښتو هغه اصطلاحات چې کم مونږه په عام طور استعمالو، خو د هغې د پوره معنی مفهوم او د هغې د هغه کوچو نه نه یو خبر، د هغې دننه چې کم مغز دی د هغې نه یو خبر. نو په دغه باندې مختصر بحث او یقینا چې پای کې تاسو وکړه چې پای کې ولور او پای کې جرګه وا، پای کې تیګه وا، پای کې ننواتې، دا ټول هغه څیزونه چې دا زمونږ د ژوند سره تړلي څیزونه دي او زمونږ د ژوند ډېرې بکیړې، ډېرې مسلې او ډېرې کشالې په دې باندې حل کیږي او زمونږ په ژوند کې خوشحالي او سکون او آرام او راحت راځي. زما دا ګنټه چې ده نو دا خو بیا ستاسو د اورېدونکو ګنټه وي، ځکه چې تاسو ټلیفونونه کوئ، تاسو میسیجونه کوئ، د فیسبوک په لیکه باندې هم تاسو دا وخت مونږ ګورئ د سنو پښتونخوا په درک. نو هیله ده چې تاسو مونږ سره یې، مونږ تاسو سره یو. ګورو چې وړمبی ملګری د ټلیفون په لیکه چوک را روان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سلیم استاد صاحب په خیر علی. اوس که څوک دا ګیله کوي چې سلیم استاد چې دی څنګه راځي، نو بس داسې راځي نو جی قربان په ټلیفون کې زه مې نافتي مې کیاو. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خیر صحت مخه عزتمنو صحتمنو سه او تر درنو اوریدونکو کلی اوریدونکو دی ټول ټیمه امين او د ویډیو سره سره قربان او ډېر خوند یو خو یقینا چې ډېر مزه یو کو ډېر معلومات هم تو واخیستل. بس تاسو بنیاد راته کې خو تصور مهرباني الله خوشاله کا. اصل کې دا تاسو مشران عمر خلق چې دینو دیو ته دا پته دا ټول ارسه ډېر خپېژني، خدا نو کل به سم نه پیژني. همداسې نورم روانه امين. قربان یو څو شعر مې لیکنه ما کاسې مې چېرته ویلی مې خو بیا دې مرته وایم قربان زړیږي نه شعرونه. مننه. زړه ولې زړیږي واه پته نه لګي، زړه ولې زړیږي پته نه لګي، اوښکې بهیږي پته نه لګي. ډېر ښه دی. مننه. راچې شي سپرلی هم غېږ نیولی، واه راچې شي سپرلی هم غریب نیولی وي، واه غلی شان تېرېږي او پته نه لګي. ډېر ښه دی. مننه. ښکلو ته چې ګوري مرور ښکاري، ښکلو ته چې ګوري مرور ښکاري، ستوري هم زړېږي واه پته نه لګي. واه مننه. او ګوره په واده کې ډزې بندې شوې، ګوره په واده کې ډزې بندې شوې، ځوان نه کراري. واه ډېر اعلی. مننه. او عرض دی چې ویښوي کې اوده سلیم بیدار ښکاري، ویښوي کې اوده سلیم بیدار ښکاري، وخت څنګه تېرېږي پته نه لګي. ډېر اعلی. او زه ولې زړېږي پته نه لګي او اوښکې مې بهېږي پته نه لګي. ډېر قدردان شئ، دعاګانو کې یاد وسله. قربان ډېره مهرباني. زړه ولې زړېږي پته نه لګي. ګورو چې د سلیم استاد صاحب نه پس څوک تشریف راوړي. دا دی راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب استاد محترم صابر ملنګ خبرې کوم. صابر ملنګ صاحب ته ډېر هرکلی وایو. ګوري ګلزار شي سره د ټولې عملي او ستاسو ټولو اورېدونکو ته سلام. فضل منان ماما دی او دې خوا ما سره یو نبي جان استاد ستاسو ډېر پروګرامونه په کې خوري. هغوی سلام قبول کړي. وعلیکم السلام. دواړه خوشحاله اوسئ. بلکې زموږ یو مرجان راځي زموږ دې پروګرام ته هغې ته سپیشل سلام او نیکې هیلې. قربان. او وی عبدالغني خان بابا وی جی زنده دې ما ته ګوډ وي شډل بدل دې غشي. واه ما ویلې غنیار څه په اندازه غونته یې ادب دې درکې کم زبان درازه غونته یې. واه
معافي به غواړو سر ما ویلې غنیار ته بې اندازه غونته یې زبان دې درکې ادب دې درکې کم زبان درازه غوندې بالکل ادب دې درکې کم زبان درازه غونته یې او لینده دې ماته ګوډه شډل بډلې غشي گزار دې رسا لګي تیر اندازه غونته واه واه استاد محترمو ګولي ګلزار شو که ستاسو خوښه وي نو یو څو شعره به د عبدالرحمن بابا د طرفې ارشاد عبدالرحمن بابا وی لکه جی لکه ګل د پریشانۍ په وخت خندان یم زه د یار په درد و غم کې شادمان یم واه 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 لکه ګل د پریشانۍ په وخت خندان یم واه 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 وی هره ونه د ځنګل په میوه پور وي هره ونه د ځنګل په میوه پور وي هره ونه د ځنګل په میوه پور وي په ویرانه ویرانه کې هبادان یم ډېره لاره او وی ته زما دې بې کسۍ ته نظر مه کړه واه ته زما به بې کسۍ ته نظر مه کړه رب ساتلې لکه گنج د بیابان یم ډېره لاره او د کاملې عقیدې له برکته د کاملې عقیدې له برکته د دوحي په غاړه ناست یم شاه جهان یم واه واه دوحي په غاړه ناست شاه جهان یم واه او جی او چې د یار په مینه سر عمر چیندمه خلک وګوره زه هغه عبدالرحمن یم سبحان الله او په هر وخت کې نوې نوې تماشه ده واه زه رحمان د خدای دی کړو ته خیران ډېر ښکلی غزل دې را سره شریک کو صابر ملنګ صاحب استاد محترم زمونږ استاد صاحب پروګرام ته انتظاري او چې ځینې وخت کم پروګرام کې شرکت ونی شي نو جی دروغ بنی بیا لږ خوب هم نه راځي الله دې خوشحاله لره ډېره مننه د رحمان بابا جي ډېر ښکلي شعرونه دي ډېر ښکلي غني بابا شعرونه هم خو ګولي ګلزار قربان دا ښاغلی صابر ملنګ چې د رحمان بابا داسې تللي او کوټلي او سپېڅلي شعرونه ووې چې داسې مزه وکړه ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستړي مشه په خیر تاسو څوک د چرته نه الله دې خوشاله او آباد لره امین الله خبر کوم جمعه خان کې لینا امین الله صاحب هر کله ته وایو الله خو دې تل خوشاله او آباد لره والله دې ډیر ژوند کې ذاته چې مونږ ته سره کې پځې نیمه شپه کنه قربان نو صادر چې ورته خور کو پړنونه ته نو تړو خونډه ختمي الله هم ډیر خوشاله لره چې صادرونه ورته خور کو پړنونه ته نو تړو هغه خلک په بيدغې چې دې ته د پراتی هغه دین نه خبرې کې پښتو دا ټول کوي امین الله صاحب خوشاله شو الله هم خاطر باد دا ټول کوي خو په پښتو چلے دل ډیر ګران دي یقینا ډیر ګران دي په باندې کې ډیر اسانه لارم ده بالکل په پښتو کې پختای ماتيږي کنه صاحب ویل چې څوک پښتو کې پختای ماتي ګرځوي واه الله دې ژوند او آباد لاره راته ډیر مننه الله هم خاطر تاسو سلامونه ټول اوریدونکو ته چې څونه اوریدونکو دي ډیر مننه امین الله صاحب ډیر مننه الله دې خاطر آباد لره ګورو چې د خاغلی نه پس څوک تشریف راوړي السلام علیکم وعلیکم السلام راشین صاحب تاسو خیری په خیر علی ستړي مشه تاسو څوک د چرته نه جی رحمت الله خبرکم مطلب ورسګرو جی رحمت الله صاحب ستړي مشه تاسو ستړي مشه په خیر علی دې خسته خوند وکړو تاسو دغه او اباسي تاسو کولو ارشاد تاسو یو دغه چې تاسو دین او ایمان سره هغه یو تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته ده پدې کې یو د درې مشرانو زموږ نمونه راځي کم یو راځي دا عمر خان او بدل خان او دغه امل خان نو کوم دې په اړه کې موږ تلک معمولی شاش دی او دغه ویلې صحیح دا څه دغه نو تاسو ډېر مهرباني صحیح پروګرام به ناشې وته اوري صحیح علام نور دا تاسو دې طریقې ډېر مننه خوشاله شي رحمت الله صاحب پښتنو کې چیرې دغه کې عمر خان د جندول چې وو هغه بادشاہ د پښتنو د ریاست دیر بادشاہ او هغه وړمبه پښتون بادشاہ چې هغه ځان له وسلې کارخانه جوړه کړې و او د فرنګیانو خلاف جهاد کو
او اخر کې مطلب دا دی چې دې حد ته ورسېده خبره چې د فرنګیانو نه هجرت وکړو او افغانستان ته لاړ، خو فرنګیان یې یرولي ډېر زیات وو. بل وجي ایمل خان مومند چې دی نو دی د مغولو د دور یو ډېر پیاوړی شخصیت دی. خوشحال خان بابا هم په شاعرۍ کې ډېر ستاینه کوي. ایمل خان بابا د فرنګیانو د مغولو خلاف جنگ کو او د ده سره یو افریدی او د هغه نوم و دریا خان افریدی. نو دریا خان بابا او ایمل خان بابا چې دي دیو د مغولو خوب حرام کړی او مغولو له په کړپه کې او په خاپخ کې او په مختلفو ځایونو کې او بیا په تیره په خیبر کې د ټولو نه غټ شکست ورکړی او مغولو له املا ماته کړې وه. او بل ګجو خان دی. نو ګجو خان چې دی نو دا د پښتونخوا بادشاه او د ده قبر په دغه کې دی په صوابۍ کې دی ګجوانو ډیری کې. دا د پښتونخوا بادشاه د پښتونخوا ریاست ډیر مضبوط کړی د دویم بادشاه وړمبی بادشاه ملک احمد په 1520 عیسوي کې 1520 او بیا د هغې نه پس اول ملک احمد بابا او بیا ګجو خانو بیا کالو خانو بیا بهکو خانو په منځ کې یو بادشاهان دوه نورم تیر شوي دي، خو دا هغه پیاوړي بادشاهانو چې دشمنانو له خوبونه حرام کړي وو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظمت علي صاحب د زما خیال دی. ستړی مشي. وعلیکم السلام. ډېر خوند به وکړي، موږ ورته غوږ نیولی. زما زړګیه لیونیه چې په کچه څنګو کې نیمه بچینا کړی دیدن مې در بخلې کده یم دیو په طرف نظر زما ماته پرې کړی جواب راکړه جزن چې دل یاري نوره نه کومه عمر برباد را باندې تیر شو لکه بربادونه نلی ګلونه عمر مې ټول په غم کې تیر شو کدي ما خدای خوشحالي به چېرته وینا. ډېره مننه عظمت علي صاحب، الله دې خوشحال لره. دا او ښاغلی عظمت علي چې موږ سره یې ټپې شریکې کړې او زه پکې غږ په دې نه کوم چې دا پکې بېادبۍ کې راځي چې په ښکلي اواز لګي او زه پکې هو کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علی ستړي مشئ. سر جی چال ده ښې دا الله کرم دی. همایون جی خبرې کوم سر جی. جی همایون جی صاحب. مغه خو مو تاسو والو روزګار خو مو تاسو والو کنه خو تاسو خو خامخا تاسو خو تاسو جی څنګه صفات نشو کولای. الله هم خوشحاله لره، عزتمند شي. ما ویل سر جی جی دغه مرغۍ والا کیسه تاسو کړې وه که نه؟ جاو او چې دې بیا خودکشي کړې وه. او جی او سر جی دا مونږ باندې د هندوانو ډېر اثار دی د پښتنو باندې. جی جی ځکه چې دو معیشت باندې ټول هغه قابض وو هر شي باندې جاو کې موږ باندې ګڼانې په هر شی جاو نور دو چې کوم هغه وکړل رواجونه هغه موږ کې ډېر زیات اثار دی لکه دا ذات پات نظام دی. صحیح. ذات پات نظام صرف هندوانو کې دی. صحیح. بل یو مذهب کې نشته. صحیح. دا کاریګر دی او دا فلانی دی او دا او جی او بالکل او دا دوه چې دا ستی پروګرام نه دی جی. او جی دا ستی وال جی او دا جی ما ویل دي چې دا ستی دا کومه جنې ستی کېږي کنه دا دغه سکونډ شي او خاوند دې مړ شي نو دوی بیا ډېر نفرت ورنه کوي. جاو بیا دا جنې چې دو چې ما ستی کوي کنه جاو هغه ناوې غوندې تیاره کړي او هغه ډېره په خوښي باندې ځي خو دا سوځولو ځان رسوي کنه. جی جی ځکه چې دی دا ژوند نه تنګوي مرغۍ غوندې. جی جی خو مرغۍ خو خودکشي وکړه کنه دی هغه ستی وال نام ورکړی ده. نو مونږ باندې دا دو خبرو ډېر زیات اثر ده د هندوان. صحیح.
الله دې موږ باندې پښتنو باندې رحم وکړي کنه آمین هغه اسلام اثر په دې ده کنه خو هغه هندوان چې موږ سره پاتې سړي دي لا موږ باندې حکومت کړای دا لا موږ باندې دوه معاشي تور باندې قابض وکړ او نو هغه اثر په موږ زیات دي سره نو دا خبرې ځکه دا کېږي دا باندې چې دا د هندوانو اثر دی صحیح ده مهرباني خوشحاله شي همایون حاجي صاحب خوشحاله اوسئ حکیم لطیف الله چې دی و یا باسین صاحب سلامونه او نیکې هیلې الله تعالی د ډېر زیات خوشحاله او کامیاب ژوند درکړي هر لفظ د ډېر خوندور دی ډېره مننه الله هم خوشحاله کا اسحاق خان صرف سلام کړی دی وعلیکم السلام مظلوم وزیر وی لالا سلام قبول کدا ابو زهبینا وعلیکم السلام ستړی مشي په خیر راغلی مظلوم وزیر صاحب او وی چې ستا دا ضد ګورم او خپله پښتو لکه چې ښه مې په خدای وسپارلې او مظلوم وزیر وی چې زه به هم یوسف غوندې ښایسته نه یم ته هم څه د مصر زلیخه نه یې دومره غرور سله او په څه پسې ته خو څه د ترکي حلیمه نه یې واه السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشئ په خیر ډېر زه تمنا تاسو مشو وایم تاسو څوک یې چېرته نه ریاض فرید خبرې کوم پاکستان پېښور کې اوس د وخت کې سفر باندې هم موټروی باندې ښه جي ریاض صاحب وایه که نه تاسو پروګرام یې واورېدو ډیزل باندې او ډېر ښه راته ولګېدو مهرباني الله هم خوشحاله لره او تاسو یو خبره وکړه د ننواتې د جرګو او جی تاسو وکړله میټینو په مخکې دا چې کوم دی ډېر زیاتې عام دي دا مرکې او دا جرګې جی ورو په ورو باندې هغه ختمېږي جی جی ستاسو आवाज راځي وایه هلو ریاض افریدی صاحب چونکې په موټروی روان دی نو مونږ یې आवाज بیا وانورېدی شو مات شو اصل خبره دا ده چې دا د پښتنو د ژوند قانون و نو چې کله وطنونه نه و نو دا د دوی قانون و چې کله وطن یي نو بیا د وطن قانون چلیږي نو که د پښتنو خپل وطن وی نو دغه نظام به پکې چلیدو خو دا چونکې د ټولو وطنوالو دپاره یو شان نظام دی نو د دې وجې نه ډېر نظامونه چې دي هغه بیا ګډوډ شي السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه حال په خیر حاله ستړي مشئ تاسو څوک چېرته نه ډاکټر صاحب اجاز خبرې کوم چاینه الیاس اجاز ښه جي اجاز صاحب وایه که ډېر ښکلی خوندور پروګرام هم راوړی دی پښتنو ته ډېره زده کړه مې ترې وکړله مهرباني او یو ستوری الله پاک تاسو له ډېر صفتونه درکړي او په یوه کې پټ لالې الله دې فضل وکړي چې مونږ د خپل قام وطن په کار راشو امین که الله دې نور هم نوموړی که خدای دې ځنګل که وي اشنا ده همزه د خپل اشنا به درته څه صفت بیان کړم ولګوړی چې هر کاره په اوسه کې خوړل ډېره مننه انشاءالله ستاسو یو خاموش اورېدونکی یم او پروګرام ډېر په شوق سره اورم او ټول اورېدونکو ته سلام کوم السلام ډېره مننه خوشحاله شئ دا و ښاغلی اعجاز صاحب چې د پروګرام ستاینه هم کوله زما هم کوله الله دې خوشحال لره محمد ولی ابازی وایي چې سلام علیکم وعلیکم السلام بالکل ولی ابازی صاحب مننه کوو سلام دې راورسېد السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب زه شاهین ظهیر خبرې کوم خپله نامه بیا ووایه چې ظهیر صاحب ظهیر ښه جي د کوم ځای نه شاهینه او جی او زمان په پروګرام کې مې یو شاعر یو غزل اورېدلی منظور چشتي نومېدی مې چې هغه حواله کړي چې هغه نور کتاب شاعري ته شته منظور چشتي چې دی نو دی افریدی دی وفات شوی دی او کتاب یې شته او دی موبایل باندې ویډیو اورم نو مې چې تاسو په یو څه پس ما په هغه کې نو زه چې هغه شاعري ته د کوم ځای چې ورسره ملاقات وشو هغه شعر خبره یې اخري داسې چې سترګې د یار منظوره ټوله مینه ده اوس ورباندې دي که غزلونه لیوني او جی منظور چشتي وفات شوی دی حاجي مننه شکریه مهرباني منظور چشتي د پروفیسر اسلم تاثیر
مشر ورو وفات شوی دی او ښه شاعر و، ډېر ښه انسان و، ډېر ښکلی خوږ انسان و. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. فرحت صاحب په خیر حال ستړی مشي د سفید څنګ نه؟ ډېره مهرباني، خدای دې وبخښه. دا سفید څنګ نه فرحت یم. ډاکټر عباسي صاحب یو 3 کاله مخکې 4 کاله مخکې دا په خیر 4 کاله مخکې زما نمبر ملو شو. رنګ درتلو خو تاسو لکه رنګ درتلو خو تاسو په میسجونو لګیا. صحیح ده. ډاکټر عباسي صاحب تقریبا داسې 25 منټه پاسه اته ښه 25 منټه پاسه اته ماسخوتن زه دلته بره نه لاندې پوښم، لاندې کمره کې سترګې ورغلې وي لکه اوده شوم اوس بیا ناګهاني بس 15 منټه پاسه لس راپاسېدم، بس تاسو پروګرام راته رایاد شو، بیا بره راوختم. هغې لکه بره لاندې مې مور او خور لکه لګیا یو خپلو کې خبرې کول، هغې لکه بد نه کوي خو بس زه ځان له پروګرام مې لږ ځان له خوښې ځان صحیح او دلته په میدان لکه کټ او د کټ د پاسه مې د یو څادر دی خپل او دا یو کمبل مې اچولی او بس یو سپکه نالۍ مې اچولی او جرسي مې اچولی او لکه پرخه کې ورته ناست یم په کټ د پاسه اټن والیم. ډاکټر عباسي صاحب پخوا به ښار بدنام و که نه؟ پخوا به ښار بدنام و، خو اوس کلو کې دوکې داتې او تاګې ډېرې زیاتې جی بالکل لکه عملونه د خلکو ډېر زیات خراب شول. بېشکه ښه دا غزل ویمه دا غزل ویمه دا یو بل غزل دی هم د شاعر شمس الزمان شمس غزل دی. وایي چې په ډېرو ارمانونو د جانان کلي ته ځم، بلبل غوندې د ګلو ګلستان کلي ته ځم، ستا کلی یو جنت دی ستا کوڅه ده یو محل، په ډېرو تلوسو یم روان کلي ته ځم، ښارونو کې ټګې دي فریبونه 100,000، ټکل کې د اخلاص او د ایمان کلي ته ځم، ډېر ښه مدیره چې مې زړه دی بندي د رسمونو، انسان پکې ګڼلی شي انسان کلي ته ځم، غزل کې به مې راشي د مرهم غوندې تاثیر، ای شمسه د اشنا د ګل په شان کلي ته ځم. یو لږه خبره کوم چې ډېر وخت نه لمه وخت مې در معذرت غواړم، دلته برم کمره شته او برانډه مې شته خو زه یې برانډې نه بهر راوتم مې چې له خوب نه راځي ډېره مهرباني خوشحاله شي. عزیز خاکسار وایي چې سقراط مجرم دی او حکمت د افلاطون جرم دی. سقراط مجرم دی او حکمت د افلاطون جرم دی. ډیرو جاهلو کې د یو باشعور شتون جرم دی او له نوي فکر نه شاهانو ته خطر پیښیږي. د نوي فکر نه شاهانو ته خطر پیښیږي. فرعون اعلان کړی د نر بچی زیږون جرم دی. ډیر مننه جی. ګورو چې متی الله بیٹنه وای السلام علیکم سر، کارخانو مارکیټ کې می در سره سیلفی وباسلې وه. صحیح ده، ډیره مننه، الله دې خوشحال لره. عزیز خاکسار وایي چې السلام علیکم، دا زه عزیز خاکسار د ډسټرک باجوړ ارنګ نه. او ارنګ برنګ زبردست، ډېر ښکلی ځای دی. وایي چې څنګه یې پروګرام ډېر حد دی. ډاکټر صاحب یو تپوس کوم، چړچاني څه ته وایي؟ دا ټکی خو ما په وړاندې ځل باندې واورېدو، پته به یې ولګو، چېرته سوچ به پې وکړو، ما اورېدلی چېرته نه، چرچاني که چړچاني. بهرحال ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، سلامونه قبول. په خیر حاله ستړي مه شئ. خدای دې مال شه ته ستړی مه شې. جی جناب. کوهاټ مسلم آباد نه رجب علي شاه خبرې کوم. جی جناب. ډاکټر صاحب بس پروګرام کړو دا ور دي نه شي روډو کې څو اردو आवाज خبر شي، اردو سندره په ډیره تیز आवाज ورکړي صحیح نه رسي. خجی ښه اریان کړي خو ما چې راشه د موبایل به سره مینا ماته کوم. صحیح، الله دې خوشاله کړه.
ډاکټر صاحب کور کې خیر د بچیانو ښه دي؟ ډېره مننه، شکر دی. ډاکټر صاحب د غزلو له څو غمه جوړ کړي دي ته وایم ارشاد. چې لاس په اوږه وستر غوږ چې د بابا راشي، واه زړه بې اختیاره شي په سترګو مې جړا راشي، واه زما بچي چې آواز وکړي چې خوږې مرجانې، په تصور کې مې یادونه مورې ستا راشي، واه زه چې ماشوم وم په ځمکه به خړپوسې کړلې، مور به مې ویلې چې زما بچی تر ما راشي، واه پلار به مې ویل بچیه ته چې شې زلمیا د خیره، جی نستی به لاړه خوشحالي به بیا په ما راشي، واه مرجانې تا به په زنګو کې زنګولې ومه، کوم هرمان تیر شوی وخت که دوباره راشي، واه د هر منځه په دعاګانو کې دې یاده ساتم، د الله واړه رحمتونه دې په تا راشي. ډېره ده مکتاب ورته یا نه ده ورکړي؟ مکتاب ورته ورکوم ډاکټر صاحب. قربان، ډېره مننه، ډېره مهرباني، خوشحاله شي. عزیز خاکسار د چرچاني تپوس کړی نو که د چرچې په معنو کې خو د مشهورتیا او د خبر خورېدو او د دې په معنو کې چرچاني چرچې په معنو کې کوي، او که نه د چرچر په معنو کې نو بیا مطلب دا دی چې فضول خبرې کول. السلام علیکم. وعلیکم سلام عباسي صاحب، ټولو ته دوا سلام. ګلاب خان یم. ګلاب خان ماما هرکلی ته وایو ستړی مه شي. ویم خوشحاله که او صالح حاجي ته سلام او واصل خان ته سلام. وعلیکم السلام. یو پریادي منظر یو شی به میلاو کومه داسې نیمکۍ غوندې ده. ارشاد. په ترنم کې ویاما. او جی بالکل ترنم کې خو به ډېر چک واچوي. د یار دیدن لزما، د یار دیدن لزما، مازدیګری دی زمینری دی راغی ماښام مخړه وما سترګې مې نه اوري، واه مخړه وما سترګې مې نه اوري، یاره چې ستا په کوم ځای، یاره چې ستا په کوم ځای کړی ناستی دی زمینری دی راغی ماښام. واه واله مزړی رازنې اورو، واله مزړی رازنې اورو، کورې د کوم کلي دی، کورې د کوم کلي دی، کومې کندې دی مازدیګری دی راغی ماښام. واجی ډېره مننه، خوشحاله شي ګلاب خان ماما. د فیسبوک د ملګرو نه د اجازت اخیستو وخت شوی دی. د ګلاب خان ماما په ټلیفون کې څه چنګ چونګ راغله، نو به د دې وجې نه مونږ اجازت اخلو او د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه وایو. د 12 بجو پورې به انشاءالله تاسو زموږ سره خپرونه روانه ده. ادبي نړۍ تاسو د سونو اف ام 91.4 او سونو اف ام 90 نه اورئ. ادبي نړۍ د فیسبوک ملګرو په مخه مخه خپرونه دوام لري. د میله زو بیرته راځو.